دا ویډیو چې تاسو وګورئ چې د حالاتو موږ هم ذمہوار یو کو نه لږ وګورئ دا ویډیو تاسو. ویډیو چې تاسو وکتله کنه ابل ورسه کسان وی اے الله په دې امت باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان حکمران راولي جناب اسی د عمر سے په شان حکمران راولي عمر رضی الله تعالی عنہ چې په کوم خلکو حکومت کو اغشت کو نه په ما به د عمر سے په شان حکمران راځي زه خو د قسم خورم چې هر چا الله سمره وسور کړی دی هغه پکې سټ ماته خپل مسلمان رور لول ز خپل ځان یادوم ښه ادي غیبت لپاره او د نور مسلو لپاره مونږ وی پلانې کس خانه دی هغه ټیم کې زلزلې وی کنه بس وی خلک جی او خلک جی الکه ز سمرو بو کې ما تاسو زموږ د رور دا ویډیو وکړه کنه دا د دنیا خلک ته دله وس دا وس ور کړی دی ښه او دا توفیق ول ور کړی دی چې سوکا سټ ماتوا اې د الله بندا تخپل بچو لبدا ګټه وړي تا خو له جهنم سکروټه یوړي تا خو ویم تباہ برباد کړه آیا تب مطمئن په دې روزي باندې چې ما روزي وګټله نو زه څنګه وایم چې دا حالات څنګه راغلي دي جناب د حکومت هم غلطي ده بالکل خو جناب زما او ستا په قسم ذمہواری سازيږي کنه ولید شعیب علی السلام قوم الله تبا کړي نو په دې ملاوت باندې او په دې تل کې په کمی باندې ولی الله فرماینا ویل للمطففین تباہی د بربادي د هغه چا لپاره چې په طول کې کمی زیاتې گئی ولی دا په ما کې نشته څه په ما باندې به د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راشي آیا عمر چې په کوم خلکو حکومت کو اغشتو کو نه شته د جریر رضی الله تعالی عنہ په شان صحابي چې غلام اس واغستو او اس راوستو خپل غلام ته وی لاړ چې شابه مالک راولا مالک راوستو د 9000 روپو اسو 9000 روپو او دی غلام ته په 3000 روپیا غستو يهودي مالک ته وی دا استاله وی او وای زه یو چکر وامه چې یو چکر په جریر سیبو وای دا خو دې 15000 روپو واسطه ته ولې پدرې ورکه و یو بل چکر پیوامه بل چکرې مو وای دا خو دې 2000 روپو واسطه ته ولې پدرې ورکه و یو بل چکر پیوامه او جی چې دریم چکرې پیوو نو 9000 روپو ته اسوره سوخه او يهودي ته وای دا والا 9000 روپے ولې ته پدرې زره ورکه يهودي ته وای جناب مسلې را باندې کور کې راغلي دي او لګ مصیبتونه راغلي لګیر شوی ما وای دا والا ته حقدار د دې روپو نه يهودي وای خداغه دین اسلام دی وای کلمه راته وایا دا د نن سبا دا مسلمانان مونږ یو زه داسې مسلمان یم ما ته خو د الله مسلمان نه ګیري جي کو مسلمان ګیر شو الله اکبر کبیره زه ول بیا 60 ماتوما د 10000 روپو سیستي بیا په 15000 روپۍ اخلمه او هلو جي د چانس گاډه شته او د چانس کوشتم او د چانس لګه سیزره لوګوره کنه چانس څه دی خو چې مسلمان گیر شي نو بیا مال چانس شي بیا ول زه سر ماتوم جي او بیا ول زه 60 ماتوم په ما بده عمر سے پشان حکمران راشیم د معراج په سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي او سسونه برز یو سخت راځي نبی علیہ السلام جبرئیل ته جبرئیل دا سدي اے د الله رسوله دا ستاسو د امت اعمال دي څنګه چې برزي اق شان فیصله په خطر راځي ښا او یو بل خبره درته کومه الله جل شانو قران کې فرمای ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په دې کائنات کې چې دا څومره فسادات راځي دا ستاسو د لاسو کمای ده او الناس کې یو روایت میں کتو دا الناس کې دا الف لام محدود مطلب څه د دین صرف مسلمانان مراد دي یعنی مسلمانان چې څومره دا بګړاو په پزماکه باندې کوي نو دا حالات د هغې د وجې نه خرابېږي نو په ما به د عمر سے پشان حکمران راشي سودونه عام دي سود ما پرې نه ښودو زناګانې ما پرې نه ښودې او زه پر یادونه کوم چې اوه دا څه راغلي دي او دا څه ګراني ده زناګانې ما پرې نه ښودې
قتل غارت ما پرې نه ښودو، د مسلمان غیبت ما پرې نه ښودو. په پټي کې به یو ماشوم سره زنا شوي او تیزندي به ورته اچولي، په ما به د عمر صاحب په شان حکمران راشي. زما د تلې پته نه لګي، زما د ملاوټ پته نه لګي. یو کس 1 نمبر شی واخلي او هغې ول 3 نمبر ورکړی. زما د مخې یو بوډۍ ښځې سوچه غوړي واخیستل او چې هغه کس لاړی غیب شو او هغه چې کوم غوړي دي هغه کله سره کړه او ګرم یې کړه، ټول د الوګانو غوړي. په ما به د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راشي. او نبی اسلام فرمایي په کم قوم کې چې سود عام شي نو الله په د فقر او د محتاجۍ او د غریبۍ ورځې راولي. نو وګوره څومره سود دی، د دې به نحوست نه د زنا څومره سود دی. زنا هر څیز کې برکت ختموي. څومره بازارونه عام دي، څومره بازارونه لګېدلي دي. قسمونه خوړل، دوکې کول، دروغ ویل، چغلي کول، قتلونه کول، سودونه اخیستل، شرابونه څښل، د دې ګناهونو نحوست پنیسه. زما او ستا پکې ولسه کردار نشته، خو بس وایي یاره بس قسم دی مونږ یو قسم خپل ځان نه ګناهګار وو. لاول زو پسې تاسو ټولو هر یو وی به زه پاک یم جي، زه پوره ما حالات په الله سیټ کوي. جناب دا زما او ستا اعمال هم دي. ګورئ زما او ستا د اعمالو نحوست هم په دې کې شامل دی. آیا ما او تا خپل ګناه نه منو؟ ولې لوط علیه السلام قوم چې الله تباه کړو که نه، 15 عذابونه په یو قوم هم الله نه دي راوستي. لوط علیه السلام قوم الله تباه و برباد کړو. په څه ولې هغه ګناه ما کې نشته؟ کم چې ورته په خوله مې نه راځي، قسم دی خلک پې فخر کوي، جګړې پې کېږي باقاعده. د خپل ښځې دومره احترام او خاطر نه کوي څومره چې د هغه کسانو کوي، او پیسې پې خرج کوي او فخر پې باقاعده کوي. ته به دې میډیا باندې وګوره دا څومره غټه ګناه ده. دا نعوذ بالله الله ته پتونوال نه وي. بس جیو حالات خراب دي جو داسې واغسي. جناب زما او ستا اعمال هم د دې خبرو دي چې په ما او تا باندې دا حالات راشي. بس الله دې مونږ وبخي جنو. ای الله په دې امت باندې د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راولي. حکمران خو مونږ یادو، خو چې عمر صاحب د حکومت د لاندې کم خلک یو هغه زه یم وکنم. قسم دی چې څومره اوس الله مال راکړی دی بس زیاتې کوم، چې څومره اوس الله مال راکړی دی. بس د شپې د اتیاو او د 1 لک روپو تنخواه والا وي او د لشلو مزدورو وال نه به رشوت غواړي. په ما به د عمر صاحب په شان حکمران راشي. یا زه یو وړوکی چې هر څومره اوس الله مال راکړی جناب، زه پې د یو ماشوم د وجې نه زه یېرېږم. قسم د یو ماشوم ما ته ګوري او زه غلطي نه کومه، زه ګناه نه کومه، او هغه رب ما ته ګوري، یقیني ګو د هغه نه زما حیا کېږي. بس جناب اعمالکم امالکم، ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي جي. بس الله دې مونږ ماف کړي جنو. نو په خپله توبه استغفار وباسو. اجتماعي ګناهونه د اجتماعي توبه پکار ده. هر یو استغفار خپل ځان ګناهګار ګڼه چې زه یم چې زه د ټولو نه زیات ګناهګار یم، دا بل نه دی. ټوله خبره ما کې ده. بس الله دې مونږ ماف کړي جنو.